په عالمانو پسې خبرې کول. دا قسمه ویډیوګان چې دي دا زیاتکر جمعیت والا کوي، لکه کم چې مولانا فضل الرحمن سپورټ کوي نو داغه کارکنان چې دي دا قسمه ویډیوګان کوي چې څوک په مولانا فضل الرحمن پسې خبرې وکړي نو دی وایي تاسو په عالمانو پسې خبرې کوئ. خو دی یو سیاسي مولا دی نو زیاتکر کسان چې دي په ده پسې خبرې چې دی دا کوي. نو خبرې کول چې دي په عالم پسې ښه شی نه دی، خو نه که بیا هم هغه خبرې وکړې نو هغه کس چې دی په ټولو عالمانو پسې نه کړي، خالي په ده پسې کړي، په ده کې بسې نو د دې د وجې نه په ده پسې چې دی خبرې کړي نو دې پسې بیا ټول عالمان چې دي دا راړ چې تاسو په ټولو عالمانو پسې چې دی خبرې وکړئ. خو بله ورځ د دې کارکون د دې کس و د مولانا فضل الرحمن لیل کارکون و هغه په مولانا طارق جمیل صاحب پسې چې دی په هغې پسې خبرې کړې وې. بل دا زما په دې پیج کې چې دی لاندې یو پوسټ پروت دی، په مظلوم یار سپیک کې چې دی لاندې یو پوسټ پروت دی د هغه زوی چې کله خودکشي کړې وه په هغې باندې ما یو پوسټ ورکړه او له پاسه پې لیکلي کړی نو په هغې کې هم لاندې یو کس لیکلو چې دی د یهودو ایجنټ سپورټ کوي، دی دغه شان دی ښه ډېر پکې داسې نور کسانو چې هغوی پکې هم کمنټ چې دی دی پکې خراب کړی. نو دا چې دی دا جمعیت والا کسان دي یا پی ډي ایم والا کسان دي نو په دغه ځای کې بیا ورته دا چې دی دی عالم نه ښکارېږي. بل یو کارکون و هغه د په بیان پسې خبرې جوړې کړې وې د مولانا طارق جمیل صاحب. ما خو بیان نه دی اورېدلی، خو به چېرته ویلي چې زما زوی چې دی الله بخښلی دی او هغه جنتي دی. نو ده پسې د دې ځای نه بیان کړو چې خودکشي څوک وکړي نو هغه تر قیامته پورې چې دی دغه خودکشي به کوي. دا موږ د عالمانو نه اورېدلي او خبره یې صحیح ده، موږ دغه اورېدلې، خو په هغې کې دغه ځای کې دا خبره ده چې دا کس چې دی دا ذهني بیمار دی، ذهني بیمار دی نو د دغې د وجې نه چې دی وایي هغه خودکشي کړې ده. نو په دې باندې خو عالمان پوهېږي، خو دغه ځای کې دا کس چې دی دی هم دا خبره کوي چې تاسو په عالمانو پسې خبرې کوئ. دی چې کوم ویډیوګانې جوړوي نو په هغې کې هم اکثر دی دا خبره کوي چې تاسو په عالمانو پسې خبرې کوئ. نو دلته اوس مولانا طارق جمیل صاحب چې دی دا ورته عالم نه ښکاري، خو خالي ورته فضل الرحمن چې دی هغه ورته عالم ښکارېږي. دا ټول عالمان دي. په دې کې چې ته په هر یو پسې خبرې کوې نو ته پرې ګناهګارېږي. بل دا هسې هم په یو کس پسې چې دی بدې ردې ویل چې دي دا نه دي پکار. که ته پکې څه وینې نو په هغې باندې چې دی ته خبره کولی شي، خو کنځل او بدې ردې چې دي دا هسې هم ویل نه دي پکار. یوازې عالم نو په عام انسان پسې چې دی هم بدې ردې ویل چې دي دا نه دي پکار. نو دغه کس چې دی د دې په باره کې ویډیو جوړه کړي نو تاسو راته په کمنټس کې ووایئ چې مولانا طارق جمیل صاحب عالم دی که نه دی، که خالي مولانا فضل الرحمن چې دی دا عالم دی، یا په دې مولانا فضل الرحمن پسې چا خبره وکړه نو دی به د ټولو عالمانو پسې خبره وکړه. که دغه شان په ټولو عالمانو پسې او په دې سړی ګناهګارېږي او په مولانا طارق جمیل صاحب په خبره چې دی به دې څوک نه ګناهګارېږي. بل لا د هغه زوی و که د هر عالم زوی شي، که د هغه زوی ډېر ګناهګاري، که د عام سړي هم شي، که هغه شرابي ګناهګار ډېر زیات، خو هغه ته د خپل زوی چې دی دا پاک ښکارېږي. چې مړ شي نو دی وایي دا جنتي دی. نو اوس د هغه موږ نه شو ویلی چې هغه څنګه دی جنتي دی که نه دی. دا د الله کارونه دی، جنت دوزخ فیصله چې دا هغه به یې کوي، دا زمونږ کار نه دی. خو نه دی کس چې دا ویډیو کړې وه نو په دې ویډیو باندې په دې ویډیو جوړه کړه چې دی اکثر وایي تاسو په عالمانو پسې خبرې کوئ. نو دې ته مولانا چې دی مولانا طارق جمیل صاحب دا ورته که څه عالم چې دی دا نه ښکارېږي.